الله الرحمن الرحیم سبق نمبر سراجی کا 28 باب الرد نن ولا سبق کی مصنف رحمت الله علیه رد ولا مسئله خای رد چشتل شی رد ولا څه مسئله د څه طریقې سره رد کیږي مخ خپل مصنف سی وی الرد ضد العول دو دی عول ضد دا عول کی مڅ کړي څه کله به مسئله ولا مخرج تنگ شو او مخرج مخ ته زیات کړلو حساب بیا پر سوال کاسون بو زیات حساب کام وی بیا هم همدا طریقه کوله اوس رد کې څه کېږي رد کې مخرج زیات وي حصونه کله ته ورثاو ته حصې ورکړي که نه حصې ورکولو نه بعد دوباره ورکې حصې پاتې کېږي کومې حصې پاتې شي دوباره راواپس کول شي رد د یرد معنا شي واپس کول الرد بمعنی الرجوع والصرف رجوع ته ویل شي اصطلاحا د دې معنا د صرف الباقي عن الفروض الى ذوي الفروض النسبیت بقدر فروزهم عند عدم عصبت دې څه کله عصبه نه وي که نه هغه ټیم کې د کوم ذوي الفروض ته تو حصې ورکړي دي حصې ورته میلو شولې هغه نه بعد دوباره کوم شیان زیاتي شي دا به ورته دوباره ورکړي ښه یوه خبره ورکې شته نسبي نه یې ځکه ویلو که نه څه د زوجینو نه ووتلو ویلې ښځه تې خاوند سره کې نسبي رشته دور نه دي دو خو ازدواج ولا رشته ده ښه اوس د رد ګورئ دا ایمو مذهب کې صحابه و مذهب کې شه جایز د سیوه د زوجینو نه اوس کسی الرد ضد العول رد څه ده دا د عول ضد ده ما فضل عن فرض ذوي الفروض کومه حصه ذوي الفروض حصې نه زیاتی پاتې شي که نه ولا مستحق له د هغه څوک مستحق نه وي یرد علی ذوي الفروض آب ذوي الفروض ته واپس کول شي بقدر حقوقهم د هغو حقونو مطابق څومره حق جوړیږي زیات مغرب زیات حساب یې ورکول شي که کم یې جوړېدو کم به ورکولی شي الا علی الزوجین صرف ښځې ته خاوند ته دا بیا نشي واپس کولی دوباره وهو قول عامة الصحابة رضی الله تعالی عنهم دا رد ولکم مسلک ته که نه د جمهور حضرات علما و مذهب ده اندشه ته وبه اخذ اصحابنا رحمهم الله امو احناف حضراتو دا مذهب خپل کړه ده وقال زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه زید صاحب یی چې کله ته ذوي الفروض ته حصې ورکړي هغه نه بعد د سره مال زیاتی شولو اوس پکې دا ما کوسو د دوباره ته ورثاو ته ورکړي بلکې الفاضل لبیت المال دا به بیت المال ته ورکولی شي وبه اخذ مالک والشافعي رحمهم الله دا مذهب دی چا د امام مالک او د امام شافعي صاحب ده بدتی د رد ولکم مسائل دي دا په څلور قسمه باندې دي د کومو کسانو ته مو دوباره حصه ورکو دي تیل شي مردود علیه مردود علیه من دي ته حصه واپس کړي شي دا معنا د هغه ولا مردودونه نه مراد رجیم مردود علیه او تیل شي دسی او تیل شي من یرد علیه هغه کس چې ته حصه واپس کیږي د من یرد علیه څه د په څلور قسمه ده کله کله د شی دی چې مسلې کې یکی یو جنس ولا کسون وي یکی یو جنس وي لکه ټولې لوڼې دي مثلا مسلې کې او دا کله کله به د شی کېدل شي څه مسلې کې یو جنس نه بلکې مختلف جنسونه کله ورکې شي مورا ورسره شي خویندې وي انیګونې ورسره اوس وګوره د بدل جنسونه شولو بیا څه کله یو جنس ورکی مسلې کې که نه د ممن یرد علیه هغو سره داسې ښځې د سړی ته ښځه کېدل شي چې هغه من لا یرد علیه دی یعنې ښځه ته خاوند همداسې ته کله جنس متعدد وي هغه صورت کې بیا دا کېدلی شي څه من لا یرد علیه به وي سره یا به نه وي اوس همدا خبره ګورئ ثم مسائل الباب بیا د دې باب الرد ولکم مسائل دي على اقسام اربعة په څلور قسمه دي احدها یو کې دا د ان یکون فی المسألة جنس واحد مسله کې صرف یکی یو شان دي کسونه لکه ټولې لوڼې دي مثلا یا ټولې خویندې دي جنس واحد دي تیل شي ممن یرد علیه هغو کسونه چې هغو ته رد کېږي دوباره عند عدم من لا یرد علیه په هغه ټیم کې څو سره من لا یرد نه وي فجعل المسألة من رؤوسهم که د شي ته مسلې کې یو جنس ورکړي که نه بیا خصونه خبره ده څه مسله به د هغو رؤوسو نه جوړه کړي تعداد نه جوړه کړي څومره مقدار کې دي مغره مقدار کې مسله جوړه کړه کمال او ترک بنتین مثلا یو سړی دغه شو یدي ولا دوی لوڼې پاتې دو دي که نه دونه به مسله جوړه کړي اختین یا دوی خویندې دي دونه به جوړه کړي او جدتین ارشدي دوی نیګونې پرېښي فجعل المسألة من اثنین مسله بس دونه جوړه کړه سونه خبره شو والثاني دویم نمبر دا اذا اجتمع في المسألة جنسان او ثلاثة اجناس
ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه. څه مسلې کې دوه جنسه یا درې جنسه جمع شي، درې بس دوه جمع کېږي یو مخینه وي بس دینه زیاتي د چا ولا جنسونه جمع شي. من يرد عليه ولا څه هغه کسان چې عیسی ورته واپس کېږي دوباره د هغه وخت کې څه من لا يرد عليه ورسره نه وي نو دې کې به څه کوي، یعنې مسلې کې یو جنس ورکوي مو د مسله غورو اوسونه جوړوله تعداد نه، اوس مسله کې دوه جنسه یا درې دي مو مسله به څه شي نه جوړو د ته فجعل المسأله من سهامهم د هغو له حصونه بیا مسله جوړه که حصې درې دي درو نه جوړه که دوی دي دوه نه جوړه پسه دولی که مسالې په سار بنې اعنی مطلب داخلی چې مطلب مې دا د من اثنین اذا کان فی المسألة سدسان که مسلې کې دوه سود سره غلی بیا مساله دي دو نه جوړه پسه دو پې ولیکه ومن ثلاثة اذا كان في ثلث وسدس که به مسلې کې ثلث تی سدس ورکوي بیا د درو نه جوړه که پسه تین نه جوړه که او من اربعة پسه چار نه جوړه که مسله اذا کان فيها نصف وسدس چې څه ورکوي نصف تی سدس ورکوي او من خمسة اذا كان فيها ثلثان وسدس کنی پانچ نه جوړه کوي چې کله ورکوي دوه ثلثه یو سدس ورکوي او نصف وسدسان یا یو نصفی بل دوه سدسی او نصف و ثلث یا یو نصفی بل ورکی ثلث وی دی که مسئله به چی نه جوړیږي چار نه به جوړه کی ناسونه طریقه ده یا خو به دا شی تی یو جنس ورکی وي من یرد علیه ولا او من لا یرد علیه به ورکی نه بیا مسئله د سرونو نه جوړوه. دویم نمبر دی مسئله کې دوه جنس یا درې روشي د من یرد علیه ولا بیا داسې ټیم کې چې شوک من لا یرد علیه ورکی نه وي نو بس شک او مسله د هغو حصونه جوړوه سهامونه جوړوه.